اور تفسیر قرطبی ذکر کړی دی. دې ته مولان تفسیر قرطبی وي، خو دا قرطبی د قرطبی نه دی. قرطب دا په دغه کې یو اندلس سره یو ښار دی، او قرطب خو چې کوم دی د ګلونو د ګلدستې ته وي، نو غټ ملا به یې وي قرطبي لیکلي دي. وایي نو تاسو به اوس نو د خپلې خولې لږې سمې کړئ. ښه ټیک ده، دا ټکي به سمول غواړي، کوم مشکل ټکي دي هغه به خولې هغې سره عادت کړئ. کله کله مونږ هم قرطبي وایو، د هغې وجه دا ده چې اکثر خلکو په خوله دا عادت دی چې دغسې مشهور شوی دی، نه بس کله کله مونږ لفظ مشهور ته وګورو، خو صحیح څه شی دی لکه قرطبي. ځکه د بېوقوفو خلکو یو قاعده دام ده، وی غلط مشهور اولاوي د صحیح غیر مشهور نه. غلط مشهور د صحیح غیر مشهور نه. قرطبي غلط دی خو مشهور دی، نو دا غوره دی د صحیح غیر مشهور نه چې قرطبي دی. او دا خبره ټیک نه ده. ښه غلط چې مشهور شي نو تاسو کې غلط به وي. نو بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان فی کل کتاب سر